اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ فوسوس لهم الشیطان وسوس واچول دیدوارو تا شیطان لیبدی لهما انجام کارداش چخکارک دیدوارو تا ما آغیسا وریعنما چی مستورا و پردک ود دیدوارو من سوآت ما سوآت دیتوی یعنی عورتونا دیتوی عورت غلیظہ عورت سخترین عورت دا عورت مانا پا لغت عربی کے ہر آغا شے چی ستر کولی واجب دی چی پردہ کولی دا دی وجہ دی خود تاون پا دی اردو کے معورت ہوئی انگا اردو کی خود تسوائیو عورت ہوئی ذکر دی پردہ کول واجب دی او انسانی بدن کی عورت دیتا ہوئی دا دال تولی کا چی دی تا زنگون ہوئی دا زنگون نتر نامے پورے دیتا ہوئی عورت غلیظہ عورت ہوئی وردا شریطا او عورت ہوئی کنا اس بس سیف اللہ خان پوچھ صحیح داشتی ہوئی کنا پختون سرائی تے غصہ جی اور سیف اللہ خان انہا بس کنا نور میں بخ کے نظر کنا سیف اللہ خان تب بھی اکولی ماتے اللہ اکبر فینی حو دیتا ہوئی عورت بیا دا زنگون دا امام صاحب رحمت اللہ علیہ پا نزبانے پا عورت کے داخل دے دے پا ٹول واجب دی او دا نم نم نہ داخل دا امام صاحب پا نز دا نم گوٹائے دا پا عورت کے نہ داخل او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب ادروائز دے اگوئی نم پا کے داخل دے او زنگون نہ داخل دا رالت اللہ سولی نو فائدے دا شو کہ نارینا منس کو او زنگون اخکارش منز مات سے دے امام صاحب پنیز او نہ دے مات سے دے امام شافعی پنیز کہ زنگون اخکارش ہاں نو مات سے دے امام صاحب پنیز او نہ دے مات سے دے امام شافعی پنیز او کہ دا نامے دا غٹای اخکارش نو مات سے امام شافعی پنیز او نہ دے مات دے امام صاحب پنیز دا فقاو اختلاف او دې وجه دا چې حدیث کې الفاظ راغلي دي والعورت ما بین السرة الى الركبه عورت د نامې نواقل تر زنګون پورې نو امام رحمت الله علیه فرمایي دا تر لفظ څخه راغلي نه یعنی د نامې نواقل تر زنګون پورې اوس دا کم تر لفظ نو امام رحمت الله علیه فرمایي دا تر نه بعد کوم شی چې دا داخل دی د تر نه بعد دا کوم شی دی دا داخل لے صحیح او امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ نا دا نامے نہ واخلے کم دا نا دا نامے نا اگوئی دا نا لفظ دے دا نامے نا صحیح نو دا دے نا لفظ نا مخ کی دا کم شے چی ذکر دے نا ناما نو دا پا کی داخل دے دا تر نا رسو چی کم شے ذکر دے آپ پا کی نا داخل دیتا ہوئی لغوی تحقیق سوئی وردا لغوی تحقیق نو دا خو عورت تر نارینا ہر چیز زنانا دا دا زنانا طول بدن عورت تے دا زنانا طول بدن عورت تے سوائے دا مخنا ما تا گورے سب لخانا سوائے دا دے مخنا او تا سوائے منگولے تا منگولے وائے خپر منگو اور تا منگولے وائے سوائے دا مخنا او دا منگولے نا منگا دیتا منگولے وائے صحیح تاسو خپل لفظ لیکي چې څه لیکي ځکه چې دلیل لې پکې روایت د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء حضرت عائشه مشره خور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ خینه وای تاسو خوشینه وای مونږ خینه وای دی ورته وای خوشینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشینه ده حضرت اسماء د حضرت ابو بکر لور ده ډېر لوی صحابیه ده ګوره د پیغمبر علیه السلام خوشینه ده د حضرت عائشه مشره خور ده د حضرت ابو بکر لور ده د حضرت زبیر
خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده سوره لوی خزه اسماء سوره عجیب رشته ده تا یاد کړ څو نه یعنی څوک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشنه ده نه زره مهینه نه کنه پیغمبر اسلام خو بلا مهینه وي نمونه بیان ساتي د حضرت عائشه مشره خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر خزه ده د حضرت زبیر خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده زوی صحابي دی خاوند صحابي دی لار صحابي دی اخشه پیغمبر دی خور صحابیه ده بڑا خطا کر لے خطا نو دغه اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ مسکو داس پیغمبر اسلام ورکر ناسو پیغمبر اسلام چې دا چادر یو کته لکه چادر چې په سره جوړه ده دا نه لري څه شو نه لري چې کې وشتاف کاریدل نازکو تاسو نه وایي که نازک وایي نازکو جالب باندې و ډیر نازکو او تینو کنه تینو بس تینو ورته نو داغی نے دا وشتق کاریدل نو پیغمبر اسلام ورته او اسماء المرأة اذا حاضت خزه چې کله بالغ شي فكلها عوره طول بدن عورت ته الا وجهها وكفها سوای د مخنه او سوای د خپړو نه ها انتظار کوو تاسو په خانه یاره او کنه شو ته یا لطیفه ورته نو پیغمبر علیہ السلام ورته چې خزه بالغ شي نو ټول بدن عورت ته یعنی پرده کوله لازم واجب دي پرده کوله لازم واجب دي الا وجهها وكفها سوای د دې مخنه سوای د دې لاسونو نه اوس دا استثناء قراله ایکسپشن راغی سره ایکسپشن راغی د مخ او د لاسونو خو اوس دا ایکسپشن به اپلای کې څنګه نو بعضی علما وایي دا ته ولیکي بعضی علما وایي چې دا ایکسپشن صرف د مانزه لپاره دی ایکسپشن صرف لپاره د مانزه لپاره دی د مانزه نه بهر نه دی چې کله د مانزه نه بهر وي فار ایگزامپل بهر وځي له کور نه بیا به مخ هم پټي او لاسونه به هم پټي بعضی نور علما وایي چې دا ایکسپشن جنرال دی دا ولیکي دا ایکسپشن سره جنرال دی لہذا په مانزه کې هم دا مخ او لاس ښکارای نو حرج نه دی او که کله بهر ګرځي نو بیا هم چې دا مخ او لاس ښکارای نو حرج نشته دی ایکسپشن دی وږي صحیح د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذهب دا دی چې د مانزه په حواله خدا حدیث وارد دی ځکه پیغمبر اسلام چې حضرت اسماء ته خبر وکړل دې څه کول مونږ کوو دې څه کول دې موږ کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حدیثونه التقوا اپلای دی التقوا سره اپلای دی خو د مانزه نه بهر امام صلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې جائز ده چې مخ او لاس ښکارای مگر کدی ځان ډولې کړي نبی یې پرده کول واجب دي کدی څه کړي ځان شایسته کړي سنگار کړي نبی یې پرده کول ځکه فتنه پیدا کیږي اوس خبره دین کړه صحیح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې که فتنه نه پیدا کیږي او د دې ضرورت وي نو بیا جایز نشي ښکاري ځکه مثلا زنانه دا ضرورت یې رسېږي ډرایو کوي نو چې ډرایو کوي نو څه وکړي ها سترګې پټای نو سترګې پټې کړې خو څه پوښ ها لار نه بس لار ختم شو دا مو الله دې معافي وکړي خبره ځین کړه اوس دا پرده زنانه دا ثابته چرته نه ده سوره نور پیدا موقع آیت نمبر 29 او 150 گو رہی
قل للمؤمنین و مؤمنان سروتا یغضوا من ابصارهم تاسو کته کول وای ورته شت کول یغضوا من ابصارهم چې کته ساتي نظرونه خپل ويحفظوا فروجهم حفاظت کې د عورتونو خپل فروج معنا څه پرایویټ پارټس حفاظت کې دسه چې دا غلط استعمال نکي نو الله تعالی وایي چې نارینا چې کوم ځای پردې زنانه نه باید چې نارینا سو کی نظر کته واچي یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اسکا لهم دا ډیر خپا کوم کې عمل له دوی د پاره تقوا وکي پیدا شي سبو شي پکې تقوا وکي پیدا شي او ورپسې آیت وګوره وقل للمؤمنات ويا مؤمن خذتا يغضضن من ابصارهن یغضضن من ابصارهن چې دای کتوا چې نظرونه خپل نو لکه څنګه چې نارینه د پاره حکم داده چې د پردای زنانه باندې سټیرینګ نه کوي پردای زنانه باندې بعینه دک حکم د زنانه ته چې د پر نارینه باندې سټیرینګ نه کوي یغضضن من ابصارهن دای دې ټټ کې نظرونه خپل ويحفظن فروجهن حفاظت دیوږي د پرایویټ پاس ولا یبدین زینتهن افکار دین کې د مواضع د زینت خپل نو معنا دا چې اوس کدی زینت کړي اوس پته ولګی دا چې دا مخ امام رحمت الله علیه فرمایي چې حدیث سے کوم د اسماء بنت ابي بکر دی رضی الله تعالی چې خزه ټول عورت ته خو سوای د مخ نه او د لاس نه امام رحمت الله علیه فرمایي د مانزه په حواله کو دا حدیث وارد دی الته خو اپلای دی ایز اٹ از الته خو دا حدیث اپلای دی ایز اٹ از اوس د مانزه بار دا تر کومه حد پورې اپلای دی امام رحمت الله علیه فرمایي چې دې ضرورت نو مخ او لاس کارا ساتل شي خو شرط پکې دا دی چې خوف د فتنې نه خوف د فتنې معنا چې اوس دې ځان ډیر ډولې کړي ادا چې په ډولي مخ را روانه ها نو الله دې رحم وکړي شیطان خو لګیای خلکو زرنور تر راګرځي وي ته دې مخ ته وګوره ها دې بڼو ته وګوره څنګه جوړ کړی دې شونډو ته وګوره صحیح امام رحمت الله علیه فرمایي بیا لازم دي چې بیا دې مخ پټ کی دی وجه فرمایي چې ولا یبدین زینتهن نه ذکر کوي زینت خپل الا ما ظهر منا مگر هغه چې ښکار شي د دینه د وجه ضرورت نه ښکار شي دینه د وجه ضرورت نه او وی فرمایل چې وليضربن بخمرین غلا جيوبین اراواد چې بخمرین خمار دا هغه لوی صادر ته وای چې د سر نه راواله او گریوان او بدن ټول پټي گریوان او بدن ټول دې ته وای خمار ورته سوی ورته یو حمار دی په خاص را خرته وای څه دوی خرته یو خمار دی چې د حیده پاسه ټکي کې اچ مونږ انګریزي کې څنګه سره پاره استعمالو خمار نو خمار وای دغه صادر ته چې سر نه راواله گریبان دې ته گریبان وای گریبان او سینه دا ټول پټي دي ته خمار وای نو لوی چادرې کوي تاسو ورته وای چادر نماشي ورته صحیح چې داس لکه د ما سره چلو چې داس دغه سره واچ دې داس بلکې دین هم لګلو نو سره ولوم پټکو سینه هم پټکلا ځکه لوی د فتنې ځایونه هم دک کدي کنه زنانا چې دا سره فارغ وي دا سره فارغ وي او گویا کلاو وي نو دا تور وشتان خسته خسته صحیح او ورسره د سپین مخ دا خدا سدا لکه سپوږمۍ کې پتورش پکې راځي صحیح ده او بیا چې لاسینه هم ښکاري نو دا خو د فتنې دی وجه شریعت اسلامي حکم کو چې د سر باندې سواچي خمار دی واچي وليضربن بخمرین غلا جيوبین جيوب دا جمع د جیب ده یو کوم جیب دی مونږ جیب دی ته صحیح خو عربی کې جیب دی گریبان ته وایي عربی کې جیب څه ته وایي گریبان ته وليضربن بخمرین غلا جيوبین رازوندی کی رازوندور وایي تاسو راز رن لکے بخمرین دا چادر نماغ پلالا جیوبین پگریوانو نخبلو ولا یبدین زینتون ان دسکارکے زینت اخبل اللہ لبغولتین مگر خاوندان اخبلو تا یعنی مانا دادا چوزان دولے کرده نو که دولے بدن خاوند تخکارشن دیکے سے حرج شتا نشتا او آبائی اللہ یا پلارانو دویتا نو د لور بدن کاغی میک اپم کرده ازان ڈولے کرده نو کپلار تے مخکاری دغسی او شنڈی اخکاری او دا منگول اخکاری او دا لیچ اخکاری او پکی دا سروک کنگن اچولی دیو صحیح نو دے کسی حرج تا کپلارے گوڑی صحیح او آبائی بغولت اللہ یا پلاران دا مڑون دوی
خسر ځکه خسرم پلاری او ابنائنا یا زامن د زنانو لکه زوی ته د مور خایس کارشي نو سهارشته او ابناء بعولتنا یا زامن لخاوندان خپل د دوی مونږ ورته میرا زوی وو سو ورته تاسو میرا زوی وای دا میرا زوی یو لفظ دی او اخواننا یارون دوی او بنی اخواننا یارویرون دوی او بنی خواتنا یا خوریون دوی او نسائهن یا زنانه دوی نسائهن زنا نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې د زنانه خوبصورتی او زینت او د زینت مواضع کدا مسلمانو زنانو ته او پردهدار زنانو ته ښکار شي دا حرج نه دی خو بې پردې زنانه چې وي هغه نه خپل بدن داسې پټ ساتي لکه ناګنه چې پټ ساتي بې پردې زنانه بې پردې خو سړو په مثال دی خبره دیو جنې او نسائهن یا خذ د خذ نو خذ د خذ معنا دام پردهدار ده بل خذ پردهدار ده نو کده دې لیچ ورته ښکار شو د دې ترخ ښکار شو د خېټه ښکار شو د املاق ښکار شو نو سهارت پکې نشتا او ما ملکت ایمانون لا یا آغا وینزه چه مالکان دی لاسون تاسو وینزه وای سلیو گر او اتابعین غیر ولی اربت من الرجال یا آغا فالورز چه آغای حاجت نلره زنانو تا من الرجال وینارینا نمو ورطا پاگل وایو دیوانا تا درسو لیوانه یعنی داس لیوانه چه آغا پا دی خبرو پویگی نا آغا دا سنس نشتا اصلی ونه چې دا غړو دا سنس نشي چې دا هم څه عمل دی یا څه کار دی یا څه تصور دی نشته بعضې لیوني خدا چې دا بل خبره کې کار دی بلته یو کار باندې کوي صحیح نه بیا پرده لازمه ده سیف الله خان نن جذبه کې دی هغه چې په دې خبرو بالکل نه پوهیږي او یو لیوانه هغه چې پوهیږي صرف په دې یو خبره په نور څه نه پوهیږي صحیح شو هغه بس بیا ساته چې بس یو شان باندې شوم صحیح شو سیف الله خان او چې دا خبره یادېږي نو بخان دی دا بیا هم د عبدالقدوس دا خبره کوي دوه خبرې ده تا باندې قرص زه که اوس بیا ټیپ بندو نه تا نه بیا یې ځکه ته هم لاړې بوډا شو او الطفل الذين يا معصومان غالم يظهروا على عورات النساء چې هغه اطلاع او خبر نه لري په پوشیده خبرو د بیبیانو باندې ولا يضربن برجلهن ادیل په زور نه راځي خپل چې په لار رواني ليعلم چې محسوس دوینا ما يخفين من زینتهن چې د پټ ساتي من زینتهن د زینت خپلنا نو سپازې به چولې څه شي چولې پازې به چولې چې پکې ګنګروګان دي نو هغه چې په لار روان ده نو قدم دې پرورو کې دي ځکه په شڼ شڼ روانه یې پټو خلک او بل دا هر هغه شی چې د نارینا نظر توجه را اټرکې نو باید چې زنانه د کوره بار راوځي چې د هغې نظام محفوظ ساتي نه دی راوځي کنه سوره احزاب سورہ احزاب آیت نمبر 33 وقرن فی بیوتکن قرار نساء کورونو خپلو کې خود ته وایي چې قرار نساء بے ضرورت رکوع مراوځي بے ضرورت رکوع دا ستا خبره چې دا وایي وقرن فی بیوتکن قرار نساء کورونو خپلو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى نمائش مکوي تبرج معنا نو ورته نمائش وایو تاسو ورته وایي نمائش ولا تبرجنا نمائش مکوي د زینت خپل تبرج الجاهلیت الاولى پشان دا نمائش د لومبني جاهلیت نو زمانه جاهلیت کې خود بازار خډولې کو ځکه ځان له یاران پیدا کول سبه کول بوای فرند به پیدا کول اخدان وي ورته قران د اخدان په طلب کې د کور بار راوتل دلته اوس مونږ باندې خلک دا پرېشر شي ها او د خو وای دا مولا دی دا ډېر سخت دی
سوې دا مولا دا وې ډېر وې ډېر سترونګ کیریکټر لري. سترونګ کیریکټر په دې معنا وی چې نه اس میکسینګ بني، دا شی بني، دا شی بني، دا شی بني. وې د خزو ودونه بسنګ کیږي. ادا عبد القدوس دغه خبري جواب نور کې دی بیا غل شروع خان دی ورته، حالانکه په کار کې دی جواب ورکړي. دنه فرته ګوري چې دا سړی غوسه کیږي خو نه چې زړه تاسو سودا نه کوم بیا بل آیت 59 یا ایها النبی او پیغمبر قل لازواجک بیبیانو قرتوایا و بناتک لنقرتا و نساء المؤمنین اد مومنانو زنانو تایو دین غلیلنا چرا زرندی پزار قل بانے من جلابی بیلنا جلبابو نقبل من جلابی بهن جلبابو نقبل نما تاستوی چی جلبابو ما غشه دی چی سر او دا وجی او دا گریوان او دا سٹ دا ورسره پټوی ذالک ادنا الله ایورفنا دا قریب د دیتا چې دی و پیژن دی شي چې دا پردهدار خدي دي فلا یوزینا تکلیف ورته نشي ورکوله. نو استم خدا چې ځان پرده کې ساتي دا دغه لپاره عصمت او عفت ده. نو هر یو سړی یریږي چې کچر داسې مرته وکړه دا چرته غوسه نشي تاسو پردهدار خدا غوس الله تعالی وی ذالک ادنا ایورفنا دا دې خبره ته زیاته قریبه ده چې دی و پیژن شي دا پردهدار خدا ده. فلا یوزین تکلیف تصور بني سو کوله تکلیف نه ورته سو کوله تکلیف اذنی مو بربند روانه چې لا بکی چولی الله دې معافي وکړي. افغانستان کې پر کابل یو څه د بکرې کړی دي خلک ورغلي چې بکرې کوي دا بکرې ما داسې لکه بولې واپس خپل سبق آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 څه نو تابع نور ټایپ دا شی باندې چې ردی فرق و چې مستور شو پټکړې شو د دوانو نامن سوعات ما د عورتونو د دوانو نا وقال او وی شیطان ورته وی آدم علیہ السلام او حوا ته چې ما نهاکما من قاری سے دغه صورت وی امام دغه ترانسلیټ ما نهاکما ربکما نی منکڑی تاسو دوارا پروردگار تاسو عن هذه شجرته د دیوننا الا ان مگر د دیوجی چې تاسو دا ونه خوړه تکونا ملکینه نو تاسو بدواړه شي ملکینه د فرشتو په شان دایمي. اوس فرشتي چې دي هغه کې مرګ نه راځي به ټوله آل اټ ونس مليږي فرشتي به آل ټول یو ځای مړیږي. نو ورته وی دیونه خدای څخه منکړی تاسو انسانان پیدا کړی اوس کدا ونه به وخوړه نو فرشتي نه جوړیږي سبکی نو دیر وجه منع کړی تاسو فرشتي نشئ تاسو انسانان تاسو الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین یا شئ تاسو د شفاعت کې دن کنا. نو دا خبره دایته اپلای نشوه د آدم علیه السلام او حضرت حوا دواړو ته دا خبره اپیلینګ نشوه د دې ذهن په مطمئن نشو. نو شیطان په قسم وکړ وقاسمهما اد قسم کده دوارو تا انی لکما چتا که سر زیمتاز دوارو دا پالل من الناسحین یقینا دا خیر خواهانونا فدلاهما راکوز کل دا دوالا بغرور پدوکا دلاهما دلوی مقام سڑکا تر اخلاص کی دیتا وی دلا یدل اصلی که دلا یدلی یا ادلا یدلی تاسو بوقوائی او بچ راو باسے وہ بچے کوئی نہ رہو بس سبغا سلواغا ہاں سلواغا نو فدلاهما دلا دا لفظ راځي سلواغي د پر چې کله کوي ته کوزه نو معنا دا چې اوچت ځای نه لاندې ځای او شی ورکوي فدلاهما را کوزه کړه دا دواړه به غرور په دوکا فلما ذاقا شجرتا کله چې دې دواړو وسکل داونه لا تروسه پړوي نو اې چې دې وړګه فلما ذاقا شجرتا بدت لهما سوآتهما خارش دی دوالو تا عورتون دی دوالو. نو اللہ تعالی یو تصور ورک انسانانو لا چی کمشے ما منع کری کمشے ما منع کری نو تاتے ویزیبلی اغا اثر خکاری نا ویزیبلی اغا اثر خکاری نا خو چی ردغی نارواو ارتکابو کنا دا با سمر خسارت تعالی در کئی دی قیمت پا حوالا دا دا آدم علیہ السلام دی کسی تا گورا صحیح چې یو شی مې منع کړو دا هغه په ژبه ولګېده دا هغه د ښځې هم په ژبه مېرمنې
د مینې دا غیم په ژبه ولګېدو یې په ژبه چې څنګه ولګېده خدای ته منع کړی وه نو فورن ای دواړه بې پردې شو ای فورن دواړه څه شو دا یو ویزیبل الله تعالی یو ویزیبل شکل وښودو چې د ممنوع شي نه چې زه ما منې کړي یې نو تا ته به احساس نه کېږي چې دا شی خدای منع کړی دی ما وخوړه څه چلو شو خبره ده که خو الله تعالی فرمایي چې د دې اثر دومره مضر دی لکه تا وکتل چې دا منع کړي دانه پیغمبر وخوړل نتیجه څه شوه خبره ذهن کې راغله فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دې دواړو ته سوآتهما عورتونه د دې دواړو نو اوس دې وګوره انسان فطرتن ستر پوش دی انسان فطرتن سره ستر پوش دی بلکې انسان خو پرېږده حیوان هم فطرتن ستر پوش دی دی نه غواړي چې زما پرایویټ پارټ چاته ښکاري او د دې وجې الله تعالی هر حیوان له د پرایویټ پارټ دپاره څه حصه ورکړي چې هغې کیا پټوي صحیح دې غویانو له لکۍ ورکړې ده څه ورکړې ده لکۍ ورکړې دې میز له یو لوی لوم ورکړی دی نو په دې کې څه پټي پرایویټ پارټ پټي خبره ذهن کې راغله یو او دویمه خبره زمونږ ما یو سپی ساتلی وه سپی وایي تاسو یو سپی مې ساتلی وه نو د هغې د لنګون وختو بچي راوړل څه کول بچي راوړل او داسې په منډه په دا میدان کې ګرځېده بیا مونږ د چرګانو دپاره د دې چکن دپاره یو کوټګۍ جوړه کړې وه او نیغه په کوټګۍ باندې وردن نه شوه چې بچي راړه بیا بهر راووته صحیح ما وګوره الله تعالی دې هم په ذهن کې پرده اچولې ده چې دا کار د خلکو وړاندې حالانکې او بل کار خو د خلکو وړاندې کېږي خو څومره د هلته پردې تصور ذهن کې اچولی دی چې بچي راوړي نه چېرته پردې ته لاړ شي نو پته ولګېده چې د مختلفو حیواناتو په طبیعت کې الله تعالی دا پرده پوشي اچولی په مختلفو طریقو سره بعینه دقه فطرت د انسان هم دی نو اوس دی چې دا بې پردګي کوي دا د فطرت خلاف کوي بې پردګي چې کوي دا د نیچر خلاف کوي نو د نیچر خلاف چې کوم کار وکړي د هغې ریاکشن ډېر ناکاري د هغې ریاکشن فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا شروع شو دا دواړه يخصفان عليهما دې تخصف وایي دې خو وګوره ځان باندې څه شی لګول يخصفان عليهما چې لګولې ځان باندې من ورق الجنة د جنت پاڼې ابن عباس وایي چې دا د بنانا پاڼې دي د کېلې د څه شی دی اوس چې دا خو بدن مخکاره شو نو دواړه د یو بل نه پټېدل چې دا بدن مو د پرایویټ پارټ مو یو بل ته ښکاره نه شي نو بس یک دمې د کېلې د بنانا پونه باندې نو د بنانا پاڼه خو سم پوره یو ګز وي صحیح نه هغه یو دوه درې څلور یو را ماته کړي ځان باندې زرداشت وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما آواز کدے دوارو طرف دے دوارو علم انحکما آیا نوی ملکنی ما تاسو دوارا وان تلکما شجرا دے ونناوا کلکما او آیا نوی ما تاسو دوارو تا ان الشیطانا چتا کس در شیطان لکما تاسو دوارو دے پارا غدوان دشمن دے مبین اخکارا یعنی دے دا سے پٹا دشمنی نکری دیس تاسو شکارا دشمن دے نو دوی ته احساس ورکړه چې پته ولګېده چې تاسو د دشمن د دسیسې ښکار شوئ څه شو د دشمن د دسیسې ښکار شوئ نو دوی ته احساس وشو چې دا خو موږ نه خطا وشوه نو فورن یې دعا وکړه قالا دے دوارو اے ربنا او رب زمونگا ظلمنا انفسنا مونگا زیادے کرے پزان خپل بانے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اکتب خننو کی مونگتا وترحمنا رحمنو کی مونگ بانے لنکونن لا نشب مونگا من الخاسرین دا تاوانیانو زیانکارانونا خسارہ کی بشو سکی بشو نو اللہ تعالیٰ ہوئی چی ٹک دا معاف کو مکڑی یعنی دا گناہ کاؤنٹ کوم نا دا گناہ نشا دستا دپارا ما د خطا باب کې واغسته سبب کې واغسته دا سینو کرایم نه دی دا مسټیک دی دا سینو کرایم نه دی دا د لیکه چې د پیغمبر په حواله باندې دا سینو کرایم نه دا مسټیک دی ځکه پیغمبر د سین ارتکاب نه کوي پیغمبر سین ارتکاب خو دې ته وایي چې ته پوهیږي دا شی ناروا دی بیان کې دې ته وایي سین دې ته وایي سین اوس وایي اپ مسټیک څه شیطان اوسه ته احساس ورونه شي صحیح لکه سړی سلیپ شي سړی ته سلیپ شي نو دې ته بیا سین نه وایي دسته وایي مسټیک خطا ده خو الله تعالی ورته وایي چې اوس یو د شی کرایم کېدل دي یو په شی باندې فزیکل نتیجه مرتب کېدل دي لکه کرایم خدا دی چې سړی ټوپک تاسو ټوپک وایي چې سړی ټوپک راوالي او چاته پرپز نیونی شي او دس ته وباسي نو نتیجه به سي سړی بمړي نتیجه به سي
سړی به مړیږي. یو سړی په لاس کې اسې ټوپک او خطا سره ګوته سلیپ شو، خطا سره ګوته سلیپ شو او ګولای راووته چې سړی په سینه باندې ولګېده. اوس دا کرایم خو نه دی، که کرایم دی دا سنم نه خدای په نسبت باندې صحیح. خو هر چې فزیکل نتیجه ده هغه مرتب کیږي نه، کدا ګولای به سړی نه مړي. لکه څنګه چې پرپسلی ګولای سړی مړ کړي دا مسټیک والا ګولای دا به هم بند نه مړی. الله تعالی وایي چې کرایم او سن خو نه دی، خو فزیکل نتیجه ده دې ما دا مرتب کړی وه چې کدا دانه مو وخوړه نو دې جنت کې به تاسو نه پاتې کېږي، بار ډوزئ. دا پنشمنٹ نه دا د فزیکل نتیجه ده. لکه د خطا وتلې ګولای چې فزیکل نتیجه دار چې انسان به مړی، حالانکه ګولای راوته په څه ده؟ په خطا. ګولای راوته په څه؟ په خطا. خو چې په سینه د انسان لګي نتیجه به صحیح مرګ. نو الله تعالی وایي ټیک تاسو په خطا دا شی وکړو، خو فزیکل نتیجه دې دار چې جنت ته ودی. قال ابتو بعضکم لبعض العدو، اللہ تعالیٰ وے پوچھے تاسو بعضکم لبعض العدو، تاسو انسانان بھئی دیو بل دشمنان، تاسو انسانان بھئی دیو بل دشمنان. اس اگورا یو خطا چی اوشی سوشی یو خطا داغی پس منظر کی سوی لور دشمنای پیدا شي. یو خطا وشو د موږ د پلار مورنا داغی پس منظر کې څومره لوی دشمنای دا دنیا کې ټول دا بلډ شیډ روان دي، دنیا کې ټول دا بلڈ شیڈ روان دے دا هغه خطا نتیجه ده تر قیامت به روانه. او کني که په جنت کې به مونږه کوم ځای په جنت کې نو هر شی اویلیبل دی. هلته پر چا د پرسنل پراپرټي ضرورت نشته کښتا، ځکه چې یو سړی ته هر څه فراوانه ملاویږي. دا پرسنل پراپرټي خو سړی دې لپاره جوړوي وایي چې زه محروم پاتې شم نو خلک ټول ورته قبضه کړي. دا سره لپاره ها وایي چې زه ډیپرایویشن او خلک په دې شي نه باندې قبضه واچي. دې لپاره خلک لګیا دي یو بل مړی یو بل سره جنگونه هم کوي، دشمنای هم کوي، طرفګنای هم کوي، فلان فلان. کدا ضمانت خلکو ته میلا شه په دنیا کې چې هیڅ یو سړی به د هیڅ یو ضرورت نه محروم نه پاتې کیږي. بیا خلک خدای والی چې مړی کوي. خبره ده انکرام د دې وجه الله تعالی فرمایي چې کله تاسو جنت ته لاړ شئ ونزقنا ما فی صدور من غل، تاسو په دازره کې او په دماغ کې دا د حسد د کینې د بغض د نفرت او د جیلسی دا کوم تصور چې دغه الیمنت په وباسه سبا کوم دغه الیمنت نو دغه الیمنت به څه وباسي. ته کور غواړي نو دومره لوی کور چې په ګرځېدو په ستړی شي. صحیح شو. ته خځه غواړي نو داسې ښایسته خځه یا سبحان الله چې کتو باندې ورته نه مړېږي. ته نوکران غواړي نو داسې غلمان دي چې الله تعالی فرمایي اذا رأيتم حسبتم لؤلؤا منثورا، چې ورته ګوري ته وایي چې مرغلري دی یو خپل خو منډي وي. صحیح. اوس ته څه غواړې یعنی مینز موږ ورته دا سوې خوراک چې خلک کوي سپونز وغیرہ او فورک او سپونز او پلیټونه دې یو خاص نوم خدي کراکری ورته لوشي نه دې لپاره یو انګریزي کې خاص نوم دی. اني هاو نه بس یو سپیشل نوم دی خوراک د سامان لپاره یو خاص نوم دی. نو استاغه غواړي بلا شی پراتری الله تعالی فرمایي چې باکواب من فضه، تاسو هغه لوشي چې هغه د سرو د سپینو زر جوړي. صحیح. كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. الله تعالی فرمایي وی خو به د سپینو زر خو ترانسپیرنت به داسي وي لکه شیشه لکه ګلاس ترانسپیرنت به داسي یعنی دوره ما ترانسپیرنت کړي چې هغه سپینو زر کې هم هر شی آر پار ښکاري. بهر دنه پکې لا کرسټل کلیر وي دومره صفا وي. نو سیدا ټول سیزونه موجود، سورلای غواړي هغه موجود دي، باغونه غواړي هغه موجود دي، میوه غواړي هغه موجود دي. نو د څه شي کبه دي چې تر هغه لپاره جنگ کې هر چا ګریوان ته لاله شي. دا لاس په سړی ګریوان ته چې نولې شي سب یعنی یا خدا دا چې ډېر زیات تلوسه کوي، یا دا چې څه شی ورته دی وایي چې خپل ملک ته لاشه نه تواسته، یا ور سره د مستقبل احساسي چې موسم لونه کړه سبانه بل از وګي کېږم. خبره دې کړه نه ته خدا خطر شته نه چې خطر شته نه خطر شته نه دښمنی شته نه نیسته. دی الله تعالی وایي تحیتهم فیها سلام، چې یو بل سره مخامخ کیږي پیس نه وایي سبوي پیس د سلامتای ناره وایي. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین، چې خوراکو کی سقاکو کی مجلس ختم شي انتها به پدې کې الحمد لله رب العالمین. خبره دې کړه وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تا دپارا پزما کے مستقر جائے قرار دے و متاع افائدہ غستل دے انجائمنٹ الہین تریو فکس وقت پورے. قال اوی اللہ تعالیٰ پہ آپ دیزما کے تحیونا جون بتے روئی تاسو وفیہا تموتونا اپ دیزما کے مڑے گئی بتاسو ومنہا تخرجونا ادیزما کے نو بیا رائستے شہیدون دے یا بنی آدم. اس چونکہ دا ڈریس ذکر را دے چې د شیطان په حواله باندې آدم او حوا مسټیک وکړ نو داغي نتیجه څه شو؟
لوس شو صحیح لوس ورته لوس شو مونږ بربند شو بربند. نو الله تعالی فرمایي پته ولګیدا چې دا ډریس د الله تعالی یو ډېر لوی مهرباني ده، دا د خدای یو ډېر لوی فضل دی. نو ځکه یې وویل چې یا بني آدم او بني آدم قد انزلنا علیکم، مونږ نازل کړی تاسو باندې، یعنی پیدا کړی مو دي تاسو ته لباسن جامه. تاسو جامه وایي څه وایي؟ جامه. مونږ پیدا کړی تا د پار لباسن جامه یواری چې پټای با سوعاتکم بدنون استاسو وریشن ادا جامه زینت ته. نو څنګه چې ما دلته تفسیر کې وې چې جامه کې زدانشه بل چې د قندهار جامه چې دا اسلامي ده، د پیښور جامه دا غیر اسلامي ده. د پیښور یا د قندهار دواړه جامې دا اسلامي دي او د امریکای جامه دا غیر اسلامي ده. ذکر مونږ دې جامو متعلق دا دعوه کوو چې د پیغمبر اسلام جامو، پیغمبر اسلام خپل کلچر مطابق جامو هغه زمانه کې کلچر هر څه شو صحیح شو. پیغمبر اسلام خو همیشه هغه تاسو سوای چادر دې داس لون نو حضور اسلام والسلام زمانہ کې خدای عربو کلچر لون ته وایي څه شي لون تړل داسې د تاسو پرتګ وایي دا پرتګ د پیغمبر اسلام زمانہ کې په دې انداز الته متعارف نو صحیح. دا خو د هندستان تخلیق دی، نن زمانه زموږ د پښتنو د علاقې تخلیق دی. خو البته یو حدیث راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه په بازار کې یو جامه فروش سره دا پرتګ وکړه، نو ډېر خوښ شو، وې دا خو ډېره پرده پوش جامه ده، نو دا یې واغسته قیمتنه واغه. نو چې قیمتنه واغسته نو پته ولګېده چې پیغمبر اسلام دا جامه خو حقل ده. اوس دا موږ ته پته نشته چې اغوستلې هم ده کنه، خدا روایت ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا خرید کړی دی. خبره ده کې رااله بهر تقدیر اوس دی یوې جامې په حواله ته دا فیصله نشو کولی چې اسلامي دی یا غیر اسلامي ده. د یو شی اسلامي کېدل دا غیر لپاره د صورتونه دي. دا قران کې کوم ذکر دي. نمبر 1 چې ستا بدن پټ کی چې څوکي بدن دې پټ کی، او نمبر 2 چې ته پکې باوقار ښکارې. دا څه جامه چې پکې باوقار ښکارې ورېش. الله تعالی وی جامه دا صرف د پټولو لپاره نه ده، دا صرف لپاره ده خاص لپاره ده چې ستا بدن شایسته کی. دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو باندې یو زمانہ را روانه ده نساؤهم کاسیات عاریات، چې خذب بظاهر خو جامه پوش وي خو په حقیقت به بربندي وي. نو دا غي محدثین یعنی تصور ذکر کوي چې دوی خو جامه به اچولي خو د حیا نه بالکل عاری او خالی وي، د حیادارانه بل حیا په کې نه به حیا خدي وي. یو او دوی معنی دا ده چې دا جامه به بدن پورې داسې لګېدلی چې د جامه او د بدن به یو بل امتیاز وکړي. خبره ده کړه. نو حضور اسلام فرمایي چې قیامت د قرب علامه ده. د قیامت قد انزلنا علیکم تاکید سره موږ نازل کړی تاسو باندې لباسن جامه یواری سوعاتکم چې هغه پټ ساتي سوعاتکم عورتون استاسو وریشن ازینت دی ولباس التقوا لباس التقوا ذالک خیر دا ډیر بهتر دی. نو تقوا چې شریعت کوم شی ته تقوا وایي، نو تقوا دغه ده چې بدن دې پکې باعزت طریقې سره پټي. بس دا ته ولیکه چې جامې تقوا داره چې بدن پکې باعزت طریقې سره پټي. نو که پټ وي او بې عزته طریقې سره دا بیا تقوا نه ده. ذالک من آیات الله دادی د آیاتونو د الله نه لعلهم یذکرون دې د پاره چې دوی په خبره باندې ځان پوهه کې یا بنی آدم او زامنو د آدم لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی وانه چې تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم څنګه فتنه کې. الله تعالی فرمایي چې بظاهر د شیطان وسوسه ډیره ښایسته ښکاري خو په حقیقت د نتیجې په اعتبار داسې فتنه ای. کما اخرج ابویکم لک څنګه راوستل مور پلار تاسو دواړه من الجنت د جنت نا ينزعونهما چې وستل دې دواړو نه لباسهما جامه دې دواړو ليريوما چخکار کې دې دواړو تاسو آتے ما غورتون دې دواړو انه يراکم هو تاکي سرا دا شیطان وی تاسو لا دې وقبيله او اولاد د جنات من حيث لا ترونهم د داسه جانب نه چې تاسو نو نو زمونږ بدن کثیف دی. څه شي کثیف دی؟ نو دی ویزیبل دی. د جنات او د شیطان بدن کثیف نه لطیف دی. کثیف نه اصل هغه لطیف. نو موږ په سترګو نه وینو. نو چې کوم دشمن دی داسي چې تو تخکاری او تا ته نخکاری دنه خدان بچ کول ډیر مشکل کار دی. چې تو تخکاری
او تا ته نخکاری نو ځان بچول ته ډیر مشکل کار دی. نو د انسانانو په ځای کې چې خدای ته نه بزان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر آسان دی چې یو ځل الله اوه بس الله لفظ رخل دادا لکه B52 سے کور خلاص کړ تسلیو کو B50 دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د اذان आवाज شیطان اوري نو د داس غلي مدینه منوره نه بهر یو ځای روحا ورته وي چې د روحا پورې منډي وي اذان د आवाज نه. او حضور فرمایي چې ولهو ذرات غوزونه اوزي د الله د نامې نه سوزي غوزونه اوزي صحیح او د منډي وي د الله نامه د لپاره بم دی. یو ځل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان ستاسو ځړ باندې داسې د خپل شوند تاسو وایي دا شونډه کې داسې لګولي لکه ژوره پیژنې په دې وبو کې یو داسې لکه د مردا داسې چې د زناور سره مخلي وینې سکی صحیح نری چنجي وندي ایته ژوره وای دا غي هله دوره مزمه چې وځي په حیوانو کې ډېر په زور به راخلاصي ده حالانکه نه راوړل داسې صحیح نو موږ ته ژوره وایو بهر تقدیر پیغمبر اسلام فرمایي لکه د ژوره په شان خوري داسې لګولي فاذا ذكر الله تخنسا چې کله دی وی الله نو بس زر خوري راخلاصي شي ځکه به غیرت الله نامه ته نه نو دی د دې وجه نه خو شریعت اسلامی په ودریدو پاسېدو په هر څه کې مونږ ته ذکر تلقین نه کړل. صحیح شیخ است سبحان الله صحیح طبيعت څنګه دی الحمدلله سوای الحمدلله د شیرشاه دا قلای ټوپه دا ډېر خولې ده ماشاء الله صحیح نه الله نامه چې اوزي جمعه ته وزبارو بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك جمعه ته دن راوزو نو بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك باتروم ته ورنه نوزو نسوي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث صحیح د باتروم نه راووتو الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني خوراک مو کو نسوایو الحمدلله الذي اطعمني وسقاني خوراک تکینو لاس مو نظر بسم الله وعلى برک یعنی هر قدم باندې الله نوم دې د پاره چې شیطان داخلون لګي خو چې څنګه خپل لګي بس بل بم ور خلاص یہ بیا خود خپل لګولو کوشش جوړ بل بم دې ور خلاص کو بیا د خپل لګول نو بل بم دې ور خلاص خبر دې کړه إنه يرعاكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين تاكيك سرمونغا گرزوری دی شیطانان اولیاء دوستان للذین آغچان پارا لا يؤمنون چی ایمان نراڑی و اذا فعلوا فائشتا اکلچ اوکی دیو ناکارا و گندکارو کی او تپوسو کے چی داولی وے قالون دوی وجدنا غلی آبانا منگا مندل دے پدغ کاربان پلاران نکان زمونگا واللہ امرنا بیا او اللہ تعالی حکم کرده منتد دے خبری قل توتا اوایا چلا کار خو گنده دے نو خدای کل بے گنده کار کولو حکم نکی ان اللہ تعالی لا یامر حکم نکی بالفاشائی دگندا و دبی حیاکار اتقولون آیا تاسوائے پا اللہ تعالی والے ما لا تعلمون آغشے چنت کوئے گئی قل تورتا اوایا امر ربی چی حکم کرد زما پروردگار بالقسط دا انصاف حکم چی ہر کار بکی دا عدل کار بکی دا سا دا بیلنس کس مانا بیلنس واقیموا وجوهکم اتاسو اقیموا وجوهکم نیخ کئی مخونق پل اللہ تعالی طرف تا عند کل مسجد دا ہر عبادت پا موقع بان یعنی نیت خالص کا پل مخد نیخ کا دا ہر عبادت پا موقع اللہ تعالی طرف تا یعنی نیت خالص کا منس کے نو خالص چارہ پر اللہ دا پارا چیریٹی ورکے خالص چارہ پر اللہ دا پارا چاہتر سے احسان کے خالص چارہ پر اللہ دا پارا حج و عمرے تزے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا دا رمضان روزی میں سے خالص چارہ پارا اللہ دا پارا چارہ دا افطار انتظام کے خالص چارہ پارا اللہ دا مانا دا واقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعو او آواز کوئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین لہ الدین پا دے حالت کے خالص ان کے دے اللہ تعالیٰ پارا دن کما بداکم لکا سنچ اللہ پیدا کرے تاسو تعودونا ام دغرنگ بتاسو بیا جوندے کی واپس کی گئی یعنی دغرنگ و بیا جوندے کی چسنگے پیدا کری نو چی منگے پیدا کرو نو منگا بربندو کنا سرطورو شیب لئیو او ناسونتا نو دا قیامت پر اسی بیا پیدا کیگو نو ام پتا کیفیت باندے سرطور بیو بربند بیو شیب لبیو ناسونتا بیو خبر دین کرانو سکر دین پیدائش دے نو پیدائش آنکو پخپل نیچرل طریقے سر بکیگی
څنګه طریقې سره نیچرل طریقې سره. دا یو حدیث لیکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکله التراب، بنی آدم چې کله مرشي نو د ټول بدن خاورې خوري. خاورې څوک د بدن اخري الا عجب الذنب، مگر عجب الذنب نه خوري. اوس د عجب الذنب لفظي معنا خدا ده د سپاینل کارډ د بیک بون، موږ ورته د ملا تیر وایو. د ملا تیر د دې دا کوم انتها ده کته بالکل اخیری سر دې ته عجب الذنب وایي. عجب الذنب معنا د لکه اخیری سر، دسه د لکه اخیری سر. زمونږ په دې پښتو کې ورته لکلومه وایي. تاسو لکلومه وایي؟ ها، نو عجب الذنب وایي لکلومه ته. خو چې پیغمبر اسلام دلته د لفظ استعمال کو نو صحابه فورا حالانکه ایت لکلومی تصور معلومه عجب الذنب ورته معلومه دا څه ته وایي لکلومی ته. خو پیغمبر اسلام نے فورا تاسو کو وما عجب الذنب یا رسول الله، دلته جس تاسو د عجب الذنب نه څه مراد ده چې تاسو وایي ټول بدن خاورې وخوري خو عجب الذنب نه خوري، هغه پاتې، هغه سالم وي، هغه سالم وي، انټیکټ وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه زمانہ خو د ساينس دومره ترقی نه و چې ډي ان اے پیژندل یا آر بی سی پیژندل یا ټیشو پیژندل عربو سادهګانو په دې ټیکنالوژي پوهیدل. نو پیغمبر اسلام دا غي د پوهې مطابق ورته وی مثل حبه خردل، دا د ورید دانه. تاسو ورې پیژنئ دا تیل چې دی وباسي ورې وای وړه دانه ده. نه عرب د دینه خبرو ورته وی لکه د ورید دانه په شان وړو کې ذره ده بدن، لکه د ورید دانه په شان وړو کې ذرات دي د بدن. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل منه یخلق، د دغه ذرینه انسان پیدا کیږي، وفيه يركب، او د دغه ذرات تکثیر سره د بدن گروث کیږي. نو تاسو په ساينس کې دا ویلي دي په زوالوجي کې چې د انسان په بدن کې په یو سیکنډ کې څومره آر بي سي مړیږي، څومره نوې آر بي سي ډیولپ کیږي په کربونو. سو ادا هر ذره چې دا ژوندې شي دی، دا هر ذره چې دا ژوندې شي دی. نو موجوده زمانہ کې تر اوسه دا ساينس دوره ترقی نه وکړه، آر بي سي دی سره ریډ بلډ سیل، ریډ بلډ سیل بیا رک ساينس ترقی وکړه. نو دا اغه نه یو وړه ذره، هغه ذره کې دنه وړه ذره پیدا کړه، هغه ذره کې دنه وړه ذره پیدا کړه ته ټیشو وي، څه ورته ټیشو. بیا هغه کې دنه وړه ذره پیدا کړه ته ډي ان اے وي، څه ورته هغه کور ولا بالکل راوښتو ناغه ته وي ډي ان اے. نو سپتاو لري پیغمبر اسلام د ډي ان اے ذکر کو چې انسان پیدا شوی د ډي ان اے نه دی، څه نه دی د ډي ان اے نه دی، د دغه نه د بدن گروث کیږي. د دې وجه خو چې انسان اصلیت معلومه نه سي اخلي ڈی این اے راځي. صحیح واقع کما بداکم لکه څنګه چې الله پیدا کړی وي اولا تعودون بیا په دویم ځل پیدا کيوم په دارنګ. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا ډېره حیادار خزه صحابیات ټول حیادارو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویجی موږ ټول بربنیو، حضور اسلام یې دنیا ته راتلو هم بربندو، چې بیا پیدا کیږي نو هم بربنیو. نو حضرت عائشہ ورته وی یا رسول الله مونږ به یو بل بنوینو، تاخذ حیدارې خلاف نه وی چې یو بل بنوینو. پیغمبر اسلام ورته اما سمعت ابن الصدیق اور صدیق دوره تا د خدای خبر نه اوریدل چې لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنی، دا هغه ورځ hebat دومره لوی دی چې یو بنده هغه به دین امني واقع چې زمانه مخکې څوک ولاړ دی کنه دی ولاړ، شاته مې سوچتا کنيشتا، شي طرف ته مې سوچتا کنيشتا، چپ طرف ته مې سوچتا کنيشتا. هر یو سړی په دومره فکر کې فکرمند دي چې هغه ته د خپل چاپېچل څه احساس كيجنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.